السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې یو ظالم رور را پاسېدو او خپل خور یې په چاړه باندې حلال کړه او خپل خور سره ډیر غټ ظلم وکړو. ملګرو د خور داسې څه ګناه وه چې ظالم رور را پاسېدو چې فعل خپل خور په چاړه باندې حلال کړه او د هغې نه پس یې په بوجۍ کې بند کړه. اوس هغه ظالم رور پولیسو گرفتار کړی دی او هغه د خپل خور د غلطۍ باره کې ټول حقیقت بیان کړو چې ما په دې وجه خپل خور قتل کړې ده. ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د هغه قاتل خبرې اوریدل غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر دررسي. ملګرو د ظلم انتها مخې ته راپېښه شوې ده چې یو ظالم رور را پاسېدو هغه خپل خور په چاړه باندې حلاله کړه او د هغې نه پس یې بیا بوجۍ کې بنده کړه او بیا یې د سیند غاړې ته غوځاره کړه. ملګرو 3 ورځې پس د هغې لاس د سیند د غاړې نه پولیسو را موندلی دی خو چې کله د هغې پوسټمارټم شوی دی په هغې باندې چې کوم د ګوتو نشانونو کله چې په سکین د هغې د ګوتو نشانونه سکین شوي دي نو هغه ګوتو نشانونه یې د رور راغلي دي. چې کله ولا هغه رور گرفتار کړی دی هغه دا ویلي دي چې زما خور به پردو الکانو سره په موبایل باندې خبرې کولې او بیا به د هغو نه پیسې هم خوړلې او د کور نه پټه اوتله او هغو څه به غلط کارونه هم کول. ما خپله خور د غیرت په نوم باندې وجله ده ځکه چې دا د پښتو ملک او د پښتو په ملک کې ښځې دپاره یا کور دی یا ګور دی نو ما د غیرت په نوم باندې خپله خور قتل کړې وه. که ما خپله خور قتل کړې نه وه نو په دې معاشره کې به دنیا خلکو ما ته پیغورونه راکول چې ګوره ستا خور کونی ده او خلکو سره په موبایل باندې خبرې کوي. که ما خپله خور نه وه قتل کړې نو دې معاشرې زه د تش پیغورونه داسې نه پرېښودم. دې خلکو ما ته پیغور راکړو نو ما د پیغور د لاسه ته چاړه راواغېستله ما نه دومره سخته غوسه راغلې وه چې فعله مې حلاله کړه او د هغې نه پس مې بوجۍ کې بنده کړه او بیا مې د سیند غاړې ته غوځاره کړه. ملګرو ډېر غټ ظلم شوی دی. حکومت له پکار دی چې دغه ظالم انسان دی زر تر زره پانسي کړي او دغه ظالم انسان دی په چاړه باندې هم حلال کړي شي لکه څنګه چې دې ظالم انسان خپله خور حلاله کړې وه. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.